فصل فی تخریج اوقات الصلاة. دا فصل دی په بیان د تخریج د اوقاتو د صلات کې، او دې ته عملی فلکیات وي. دې ته څه وي؟ دا مخکې نظري فلکیات، دا چیز د دې تعریف دا دی، ٹھیک شو نا؟ د دې نښه دا ده، دا په ځمکه دا فرض شوی، په اسمان کې دا فرض شوی، څه فرضي څیزونه او څه واقعي څیزونه، څه تعریفونو باندې پېژندل، څه څیزونه په علاماتو باندې پېژندل. ٹھیک ده؟ دا اوس دغه ټول نظري فلکیات شو نا؟ په دې منطق کې به تاسو وایي تصور نظري او تصدیق نظري. تصور نظري په تعریف سره هغه معلومیږي، بغیر د تعریف نه نه معلومیږي. او تصدیق نظري چې وي نو هغه د دلیل محتاج وي، حجت چې پې قایم کړي نو بیا هلو سړي ته هغه شی معلوم شي. ٹھیک شولا؟ دا اوس دی عملی فلکیات. کوم فلکیات؟ عملی فلکیات. عملاً به ته اوس وقت څرنګه وباسي، وقت الصلات به څرنګه، هغې استخراج به څرنګه کې، سمت قبلې د دې خپلې علاقې دپاره به د هغې استخراج څرنګه کې. پوه شوې؟ د هغې طریقې به راته په دې کې ښیي. کسی بھی نماز کا وقت معلوم کرنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. مجهول چې معلومه مخکې نه معلومات په پکار وي کنه، بعضې چیزونه چې معلوم وي او بعضې مجهول وي، نو په معلوم سره خلق بیا د مجهول معلوموي کنه. پھر ان معلومات کے ذریعے ہم مجهول وقت نماز تک پہنچ سکتے ہیں. جو معلومات ہمیں درکار ہوگی وہ یہ ہے: نمبر 1، جس مقام کے اوقات صلاۃ معلوم کرنا ہے اس کا عرض البلد جس کو ہم بی سے تعبیر کریں گے. ٹھیک شولا؟ یو شی به زموږ سره لازمي چې کوم پکار وي هغه به څه وي؟ عرض البلد. عرض البلد او په بی سره به تعبیر کوو. مارکر خو زمونږ هغه نه دی، بل باندې دا کې نه و. ها نور څه شو چې د عرض البلد د مخکې نه به مونږ ته څه وي؟ معلوم. ٹھیک ده؟ او دی به په قاعده کې چې کله عرض البلد لګو نو په بي سره به تعبیر کوو. په څه سره به تعبیر کوو؟ په بي سره. دویم چیز اس دن کا میل. وګوره د عرض البلد چې دی دا د علاقې جدا جدا دي. د کومې علاقې چې کوم عرض البلد او طول البلد دی نو د قیامت د ورځې پورې دغه دی، دا بیا بدلیږي نه. پوهېږي بې؟ نو د کومې علاقې نقشه چې ته جوړوې یا یو وخت راوباسې نو د هغې علاقې عرض البلد. دویم نمبر دی میل الشمس. څه شی؟ میل الشمس. دا به د دې نه به اظهار کوو په ډي سره، ظاهرو به په څه سره؟ ډیکلینیشن آف سن. ډي سن په دې نقشو کې ټول کال لپاره یو چارټ ورکړی، دا به موږ ته معلوم وي. او دا میل شمس ته روزانه په بنیاد بیا بدلیږي، روزانه په بنیاد څه کېږي؟ بدلیږي. د عرض البلد د علاقې په بنیاد بدلیږي، او دا د څه په بنیاد؟ د ورځې په بنیاد. که ته نن وخت په پاکستان کې دلته ناستې او وخت روباسې نو دا چې کوم میل شمس دی دقه دی. که نن په جاپان کې ناستې وخت روباسې نو دقه میل دی. که په امریکا کې ناستې وخت روباسې نو دقه یو میل دی. په دې کې فرق راځي د ورځې په اعتبار سره، د علاقې په اعتبار سره پکې نه راځي. پوه شوې؟ دریم سی زاویه شمس. زاویه شمس دا مونږ ویلي، دا به ظاهرو په ا سره. ٹھیک شولا؟ په دې کې مو بیا ویلي چې د فجر و عشاء د دې لپاره به اخلو 108. څه به اخلو؟ 108. د طلوع و غروب د دې لپاره به اخلو 90.833.
پوهېږي پې د عصر دپاره د عصر دپاره به د روزانه په بنیاد باندې معلوم وو هغه وایو پوه شوې پې اوس راشه دا زاویې خو زموږ سره معلومې دي که نه خو دا یو پکې مجهوله ده که نه د دې مجهولې زاویې د معلومولو دپاره موږ له پکار دي چې اول د موږ سایه اصلي معلومو څه دې معلوم کړو سایه چې د نننۍ ورځې اوقات تر وباسې نو چې د نننۍ ورځې دپاره ته په هغې اوقاتو کې به یو وخت د مازدیګر وکړي که نه د مازدیګر وخت چې د هغې لپاره چې زاویه معلومې نشته ځای به پرېږدوه چې د هغې لپاره زاویه معلومې نو د دې زاویې معلوموالی موقوف دی په چا باندې سایه اصلیه فیء الزوال چې ورته وایي د ټول نه اول به سایه اصلي روباسو پوه شوې پې نو چې کله سایه اصلي مو راوویستله نو بیا به د دې په مدد سره زاویه عصر هم څه کړو هغه راوباسو پوه شوله زاویې خو به ټولې برابر شي که نه اوس چې اوقات راوباسو نو په دې وختونو کې یو وخت زموږ سره چې دی هغه دی د ظهر که نه ټیک ده د ظهر دپاره ځان جدا څه زاویه شته دی نه بلکې د ظهر وخت چې راوباسو نو اول به د نصف النهار نصف النهار وخت به څه کړو راوباسو د نصف النهار وخت چې موږ معلوم کړو د هغې نه به موږ تر ظهر اندازه وشي که نه هغې باندې چې احتیاط ورسره جمع کړو هغه 5 منټ احتیاط که نه 5 منټ مخکې مو کړو 5 منټ بعد مو کړو نو چې هغه 5 منټ مکروه نه بعد چې نقشه ځان له جوړو ظهر پکې دی کو نو د ظهر ته به هغه ولیکو یا به نصف النهار ولیکو جو هغه ټایم 5 منټ بعد به چې د بیا ظهر شروع شي پوهېږي پې نو د دې نصف النهار نه به موږ سره وباسو ظهر وخت بل دا څومره اوقات چې دي عصر غروب فجر عشاء ظهر هو شو که نه دا 15 څلور را سره نور دي که نه 1 2 3 طلوع خو جو فرض مونځ دپاره نه دی که نه 4 دا شو دا اوقات چې راوباسو نو د دې وختونه رایستل دا موقوف دي په وقت نصف النهار په چا باندې وقت نصف النهار نو دا وقت نصف النهار په دې سره چې څنګه موږ به د دې نه د ماسپښین مونځ اندازه لګو معلوم وایي او دویم دا وختونه هم خاص وختونه موږ معلومولی شو چې موږ ته دا نصف النهار څه وي معلوم دې قصه پوه شوې اوس ځان ته دا څه په ترتیب کړه د ټولو نه اول زاویې سیټ کړه نو زاویې خو ټولې سیټ دي خو اثر نشته که نه د عصر دپاره سایه اصلي مخکې وباسه چې بیا د عصر زاویه معلومه چې د عصر زاویه معلومه شو ټولې زاویې حاصلې شوې بیا به لاړ شي نصف النهار وقت نصف النهار به وباسي دا وقت نصف النهار به د ځان سره محفوظ کړي ٹھیک شوله او چې کوم وخت راوباسي په هر وخت کې به د ده کاري د ده نه بغیر ته باقي اوقات سیټ کولی مثال په طور موږ د نننۍ ورځې راوباسو پوه شوې نو د نننۍ ورځې نصف النهار موږ ځان سره دلته د دې شیزونه دا شیزونه به محفوظ کوو که نه نو د هغې سره به نصف النهار هم څه کوو محفوظ چې دا څه دی نو بعض د دغې او د دې نه په شریکه باندې بیا د هغې مطلوب وخت چې وي د هغې به ترېنه حاصلو به ترېنه راوباسو پوه شوله اوس اول زاویې سیټ کول دي که نه زاویې دپاره اول نصف دا دغه سایه اصلي معلومول پوهېږي په دې راشه دا سایه اصلي چې ده د دې دپاره به دې مونږ ته یو قاعده بیانوي څه به بیانوي یو قاعده به راته ږدي چې
دا سایه اصلي دا به مونږ معلومو په 10 بی منفي ډي سره 10 بی منفي ډي ٹھیک شو نا نو سایه اصلي 10 بی څه شی دی زموږ راز البلد 34.515 دا زموږ راز البلد دی میل الشمس نننی څه دی نننی ورځې نن څویم تاریخ دی 28 فروری دی نن سبا 29 دی لږ ورځې لاړې 12 منفي کې وي منفي 7.90 چې دا نننی میل نو دلته ولګوه 10 بی څه شی دی 34.515 منفي بیا بله منفي هم په هغې کې راځي که نه منفي 7.90 چې دا په کیلکولیټر کې په یو ځای باندې نشي اړو کېږي ها ګوره داسې وکړه 10 دې قاعدې له راځو دا قاعدې اثبات وکړو چې دا قاعده دې څنګه جوړه کړې پوه شوې پې دې اثبات به وکړو د زاویې عصر د قاعدې اثبات به وکړو بیا به اوقات الوضو کیلکولیټر کې دا ډایرکټ داسې ولیکه مساوي بټن باندې ګوتې کې جواب ها څنګه इसे तुम आते हो खरीदो बरा डी पिछते है कदे डी दे बस सही दे पे डिग्री निजाम 10 क्या करो तुम्हारा टिक दे दा पर रेडियन निजाम के गोर दा मोड दी होगा ना दोबारा भी हुआ R2 बाने D 1 देगा ना 1 हुआ उश 10 बरिकट शोरो की बरिकटू नमश्ता हाँ बरिकट बगे वाला को बरिकट शोरो वायर आते 34.515 मन भी بیا پکې اړو بریکټ زوره رشته بیا منفي 7.90 چې بریکټ بند د دې نه جواب راغی ولې 7.9 مړه 0.9137 تقدیر جواب راغی دې مطلب دا دی که نه که نننۍ ورځ تا 1 میټر لخته د ځمکې باندې خښه کړې وه نو د هغې په نصف النهار ټایم کې به د هغې سوری 0.913 دی لکه 1 میټر چې دی په دې کې 100 سینټي میټر دی نو د دې اشاریې نه وروستو چې 2 انچي که نه د دې مطلب دا دی چې په 100 کې دوره چې 1 انچي نو معنا دا چې په 10 کې دومره چې 3 انچي نو معنا دا چې په 0 کې دومره نو دوه ته ورواله 0.91 یعنی 91 سانتي متر که 1 میټر لخته تا په ځمکه خښه کړې وه د دې نننۍ فیء الزوال سوری به سوری 91 سانتي متر نه پوهېږي پوه شوې پې نو خو د میټرو په حساب باندې به کوو چې دقه نننۍ سایه اصلي څه ده 0.91 چیرې 3 وشوله دا دې معلومه کړه اوس د چې موږ ته دا قاعده جوړه کړه د دې په ذریعه باندې دا موږ سایه اصلي معلومه کړه دا قاعده د کوم ځای نه راایسته دي دا مارکر پته ونه لګېده ښکته ځای کې نشته
دلته خدای تیلی کې نه و که نه دا څه شو بیا دلته خو بیا دغې کې هم دا ښکاري په دې قصه پوه شوئ دا خو معلوم شو خو اوس د دې قاعدې څه کوو هغه اثبات یې کوو چې دا قاعده ده جوړه کړې څنګه ده نو ګوره راشه په دې ځای باندې دلته دا ځمکه ده دا څه شی دی دا ځمکه په دې ځمکه باندې دلته تا مثلا 1 میټر لخته دې پې هغه کړې ده خښه کړه پوه شوې او دا علاقه چې ده دا چې دلته دا دغه کړې د دې علاقې عرض البلد څه شی دی 34.5 دی پوهېږي بیا د دې 34.5 څه مطلب دی څه شی دی عرض البلد دی شمالي که نه نو څه مطلب یعنی دا علاقه د خط استوا نه شمال طرف ته په 100 درجو واقع ده 34.5 یعنی گویا کې دا خط استوا ده پوه شوې دا خط استوا ده دا شمال طرف دی او دا سره جنوب طرف دی داسې پوه شوې دا خط استوا ده نو دغه شمالي طرف دی دا سره جنوبي طرف نو مونږ د خط استوا نه شمال طرف ته په 34 باندې واقع یو که هلته موجود یو که نه په دې باندې پوه شوې په دې ځای چې د دې خط استوا دا 0 درجې ده نو د دې ځای دا زموږ عرض العلاقه ده د دې عرض البلد سره 34 یعنې موږ د دې نه په 100 باندې واقع یو 34 پوهېږي پرې دویم د نور میل څه دی نننی -100.9 چې دی که نه د دې مطلب څه دی میل صحیح خو د عرض البلد د پاسه چې په اسمان کې کمی کرښې دي که نه د دې مطلب دا دی چې دا -7 دی نو دا د خط استوا نه جنوب طرف ته په 100 درجې باندې نور پروت دی په -7 داسې چل وکړه د نننۍ ورځ د 28 فروری د امر وباسه د اپریل میاشتو کې یو وګوره تو چې په هغې کې منفي نه راځي چې په اسانه وي پوه شي بیا دې نه به راځو هغه د کوم اپریل وباسو 1 اپریل د هغې میلو شمس څه شی دی 4.95 ښه اوس د دې میلو شمس مطلب څه دی چې دا نور د خط استوا نه په 100 درجې شمال طرف ته دی پوه شوې لکه مثال په طور په دې ځای باندې دی ولاړ دی پوهېږي بې که نه د دې په څو باندې دی په 4.695 ٹھیک ده او مونږ دې په څو باندې یو په 34 باندې ٹھیک ده نو اوس راشه د دې ځای نه د دې ځای پورې ټوټل فاصله څومره د زاویه یي 34 که نه د 34 نه چې دا او دا فاصله څومره ده 4.695 ده نو چې د ټوټل نه دا منفي نو دا به راونوځي نه پوهېږي پوه شوې بې ستا سره مثال په طور 34 روپۍ دي او دله دې 4 روپۍ ورکړې نو باقي څو پاتې 34 نه چې د 4 لرې کړې نو 30 پوهېږي بې که نه نو دا ټوټل فاصله څومره وه 34.5 نور په دې کې څومره دی خوا راغلی 4.695 راغلی نو چې دا دې منفي کړي نو پته به ولګي چې دا دوره ده که نه د دې ځای پورې پوه شوئ اوس راشه
دې چې دې سر له راورسېدو زمونږ په هغه ټیم کې وقت نصف النهار وي څه وي وقت نصف د وقت نصف النهار د دې چې دا رڼاګانې پرېږدي شغلې که نه دا شعاګانې یو شعا ده د دې نو چې په دې ځای باندې کوم سوری دی دا سوری دا به زمونږ سایه اصلي وي که نه چې دی دلته بلکل سر له راغلی خو دا به زمونږ سایه اصلي وي که نه نه پوهېږي دا زمونږ سره یو مثلث داسې حاصل شو که وشوله اوس راشه په دې مثلث کې مونږ ته دا زاویه معلومه ده چې دا د څو درجې ده د 90 دا معلومه ده دا زله راته معلومه ده چې دا څو میټره ده 1 میټر ده وشوله خو دا سایه اصلي معلومه که نه دا وتر دی دا راته هم نه دی معلوم سایه اصلي راته هم نه ده معلومه دا زاویه هم نه ده معلومه دا هم نه ده معلومه نو په دې کې هم ته 2 معلوم دي او 4 بګې دي نو په دې سره موږ ډایرکټ سایه اصلي نشو معلومولی نو اول داسې کوو چې اول دا 2 چې معلوم دي 2 څیزونه نو یو پکې دریم بل معلوم بل پکې څه کوو معلوم دا هغه بل داسې معلومو چې دا شته ووایه دا لښته چې دلته مونږ ګوټه کړې نو د دې دلته بره څه شی دی سنتور رأس دی که نه پوه شوې دا خط استوا چې ده د دې د پاسه دلته هغه معدل النهار دی که نه پوهېږې او دلته جدا نور دی که نه نه پوهېږې د خط استوا نه چې مونږ په 34 شو نو د معدل النهار نه به زمونږ سنتور رأس پسوي باقي 34.51 پوهېږي که نه پوهېږي چې لږ پاک شي ښه دا د نور شو که نه او دا بر زمونږ څه شی دی سمت الراس او دا بره د خط استوا څه شی دی معدل النهار دی که نه نو د دې معدل النهار نه زمونږ سمت الراس دا څومره دی 5.15 وشو او دا نور استاد چې دلته پروت دی نو د ده میل نن څومره دی په 1 اپریل دا دی که نه نو ګویا کې د معدل النهار نه 4.1695 د دې خوا راغلی دی که نه پوه شوې نو دا دلته وګوره دلته هم داسې یو مثلث جوړ شو که نه ټیک ده او په دې مثلث کې دلته دا چې جوړ شو دا زاویه چې ده دا زاویه که ته داسې په هر ځای کې د دې ځای نه شروع شوې د عرش معلا بورځې هم دقه یو چې دلته د 10 ونو هلته هم صحیح د 10 وایي که نو ګوره دلته به اوس دا زاویه به معلومون دا به راته معلومه شي دا خو یو شی دی که نه نو ګوره دا زاویه ټوله وه د 34.515 دا زاویه ده د 4.695 نو دا به د څومره شي نو د 34.515 نه به دا څه کړو منفي نو چې ماینسونه کړه نو سره الله ماینس کتو 34.515 منفي 4.695 نو دا راله 29.82 څو راله 34.515 نه دی 4.695 منفي کړه نو راغی 29.82 نو معلومه دا شوه چې دا زاویه د څومره ده د 29.82 وشوله هلته تا ویلي وو چې 2 رأسي زاویې د دواړه برابر دي 2 رأسي زاویې څه او رأسي زاویې څه وي د یو بل په هغې پشت باندې په شا باندې جوړې شوې وي که نه
نو د دې رأسي زاویه څه ده دا ده نو چې دا د 29 نو دا به نو سوی دقه د 29 8 نو یو د سره دا چیز معلوم دی یو دا معلوم دی یو د درې معلوم شو نو چې درې معلوم شو اوس سایه اصلي معلوم پوهېږي به هغه به په څه معلومې په دې معلوم ده د دې مثال په طور ته وایي په ساین تیټا یې معلومو نو ساین تیټا برابر وي د څه شي متقابله بټه وتر که نه نو وتر سره زمونږ د څه کار نشته زمونږ خو دې سره کار دی او دام نامعلوم او دام نامعلوم نو دوه پکې نامعلوم شو که نه نو په ساین باندې کار نه کېږي په کاز باندې وګوره کاز تیټا برابر ده د متصله بټه ورته دا یو بټه دا خو په ګډو شته نه نو دې سره نو کار نشته ټین وګوره ټین تیټا برابر ده متقابله بټه دا بټه دا نو تیټا خو موږ ته معلومه ده چې 29.82 ده او متقابله بټه متصله راته معلومه ده چې 1 ده خدا یو چیز نه معلوم دی په دې معلومي دې باندې څه کېږي معلوم په دې داسې معلوم بس ټین تیټا برابر ده د متقابله بټه متصله متقابله دلته موږ سایه اصلي ده که نه سایه اصلي یا هغه متقابله ده که نه ٹھیک شو نو سایه اصلي بټه متصله څه ده 1 ده پوه نه شو پوه شو په دې کیسه دا 1 دلته د وي یا د ني اړو سره مسله نشته پوه شو به د بټې نه لاندې 1 شته یا نشته څه فرق پرې باسي نو سایه اصلي برابر د ټین تیټا نو ټین ته وګوره تیټا د 100 برابر وه 29.82 برابر سایه اصلي دا وباسه ته اوس 29.82 مساوي 0.573 سایه اصلي دې مطلب دا دی چې په 1 اپریل باندې که 1 میټر لخته تا په ځمکه باندې خښه کړې نو د هغې سایه چې فیء الزوال چې کوم راځي که نه سایه اصلي چې راځي دا به 0.573 نیم میټر ها څو به وي 0.5 که نه 0.5 صحیح خو آدهیي که نه نه پوهېږي یا که سینټي میټرو ته بدلی نو وایي د هغې د 1 میټر لختې سایه اصلي به 57 سینټي میټر وي 100 سینټي میټر وي 57 سینټي سو کې ولې ضرب ورکړه په دې کیسه باندې پوه شوې دا خو موږ د یوې ورځې سایه اصلي معلومه کړه که نه خو دی داسې کوي چې دی د هرې ورځې اوس د دغې نه به د مازدیګر هغه دغه به تیم معلوم د مازدیګر سوری چې کوم دی هغه به تیم څه کوو معلوم و چې سوره وي نه پوهېږي به خو دی په دې بنیاد باندې موږ ته د کتاب والا هغه څیزونه نه معلوم وي بلکې دی به د دې یوې ورځ چې دا تا دا کوم ټول ترتیب جوړ کړو که نه د دې نه به دی یو قاعده جوړوي د دې نه به دی څه جوړوي قاعده به دی جوړوي قاعده ترې داسې جوړوي ښه چې دا څیزونه ټول یې وران کړه بیا به یې وکړو ښه ګوره اوس په دې قاعده جوړو په دقیق ترتیب باندې نو هغه مشق منفي هم وشي او څه به دې جوړ شي یو قاعده به دې جوړه شي ٹھیک ده دا د دلته یو لخته ځوړنده کړې ده په دې ځمکه باندې
پوه شوې بې 1 میټر لخته ده 1 میټر ٹھیک شو په دې ځای باندې نور دی هغه خپلې شغلې پرېږدي یو شغله به کې داسې هم راغلې ده که نه دا سیاسي جوړوي که نه خو دې یو مثلث هم جوړ کړو که نه دې مثلث لا که ته هر څه نومونه دې له ورکوې چې دا 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 یو الف با تا اے بي سی ډي چې څه وله ورکوې هغه ورکړه پوه شوې خو به هر حال ده چې په دې کتاب کې څنګه ورکړی دی نو هغه شانتې به وګورو چې د دې مطالعه کوئ چې بیا د پکې څه مشکلات نه وي ښه په دې 168 صفحه باندې په دې مثلث کې د دې شي چل کړی چې دې زاویې له نوم ورکړی دی سی دې له څه سی او دا سر چې دی دا جي دا څه دی جي سی جي او دې زاویې له دې له نوم ورکړی دی اف دې له څه ورکړی اف اوس ما ته ووایي دا چې زموږ 1 میټر لخته ده دا د دې دلته سمت الراس دی که نه هغې سمت الراس له نوم ورکړی دی بي هغې له نوم ورکړی دی بي او دلته چې دا نور دی پوه شوې نو ده له نوم ورکړی دی ډي له نوم ورکړی دی څه شي ډي پوه بې نه شوې دلته خط استوا وه که نه ٹھیک شو د دې خط استوا نه مونږ په 34 شو که نه دا ځای دا ټوټل څه 5.1 او دا نور په دې ځای باندې دی نور په 1 اپریل باندې څه شی دی نو ګویا کې دا فاصله څومره ده 4.695 داسې ده که نه چې د ټوټل نه دا منفي کړو نو دغه ورته حاصل شي که نه پوهېږې بې نو دلته چې دا مثلث جوړ شو داسې یو مثلث دلته هم جوړ شو که نه داسې دلته هم جوړ شو که نه نو اوس په دې بي ډي یا ډي بي که دې طرف وي یا دې طرف په دې مثلث کې دا خط چې کوم دی خط بي ډي دا خط سی جي و که نه او دا خط څه شی دی بي ډي پوه شوې پې دې خط بي ډي ته مخامخ چې دا کوم متقابله زاویه ده دا د څو خط پوهېږې پې دا زاویه ده د خط بي ډي ته مخامخ زاویه چې ده دا ده څومره ده نو هغه موږ معلومولی شو که نه خط استوا هم دلته یو سمت الراس خپل که نه نو دا موږ چې د خط استوا نه په 34 شو خو په 34 زاویه باندې یو که نه نور چې په 1 اپریل په 4.695 دی خو په دغې زاویې باندې دی که نه نو د خپلې زاویې نه به دا زاویه منفي کړو نو چې کوم حاصل شو نو هغه موږ ته دا زاویه راکړي دا زاویه به شي که نه دا زاویه چې دلته د څومره ده جو دلته هم دوره ده که نه پوه بې نه شوې پوه شوې بې اوس دا به دې څنګه نو دلته وګوره دا خط استوا سمت الراس ٹھیک شوله نو د دې ځای نه راواله دا معدل النحو دې ځای نه دې پورې دې ته موږ بي وایو لکه دا 34 دی نو بي ورته وایو که نه او دا هغه میل شمس دې ته ډي وایو که نه نو ما ته ووایي چې د دې ټوټل نه دا منفي کړو نو دا به حاصل شي که نه نو ټوټل زموږ سره څه شی دی بي ټوټل څه شی دی بي د هغې نه به څه شی منفي کړو بي به ترې منفي کېږي که نه څه به ترې منفي کېږي نه پوهېږې پوه شوې پې اوس یې دې منفي کوم چې منفي کېږي نه خو بیا ته د هغه ورځې معلوم کړي که نه خو چې منفي کېږي نه دقه شو خو یو قاعده شوه سره که نه څه شوه سره قاعده نو دا زاویه چې ده دا دې دله یې نوم ورکړی دی دا اے څه نوم یې وله ورکړی دا اے زموږ سره برابر شو د بي منفي ډي اے برابر شو د څه شي بي منفي ډي نو د دې دا اے چې دا برابر ده د چا سره د ایف سره
ګوره A برابر دا B منفی D برابر دا د A سره دا B منفی D وګه نه نه پوهېږي B منفی D برابر دا د A او A برابر دی د F نو B منفی D برابر شو د چا دا یو برابر دی د D او D برابر دی د D نو ډایرکټ دا برابر شو د دې کنه كل آبا وكل باجا فكل آجا رواه القطبي ٹھیک شو نا آ برابر دے دا با او برابر دے دا جا نو آ برابر شو جا کوئی گی پہ خلق کوئی کنا وہی دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے تو دا دا دی برابر شو او دا دا دی برابر دے نو ڈائریکٹ دا دی ایسے بڑی مثال مثلا 2 دا برابر دے دا 1 جمع 1 اور دا 1 جمع 1 چھ دے برابر دے دا 3 منفی 1 نو دا 2 برابر شو دا چا دا 3 وہ بھی نہ شوئے وشو بی نو معلوم دا شو چې دا F زاویه زمون سره په دې مثلث کې دا رسه شي برابر شو B منفی D B منفی D نو یو راته په کې دې مثلث کې دا معلوم چې 90 یو راته په کې دا معلوم دی چې 1 میټر یو دا معلوم شو چې B منفی D کنه اوس ته سایه اصلي رو باسه نو سایه اصلي به په 10 رو باسو نو دشي 10 تیٹا برابر متقابلہ بٹا متصلہ راشا دا تیٹا رسو برابر دا دی منفی ڈی کا نا نو 10 بی منفی ڈی برابر دا متقابلہ ہو سایہ اصلی دا کا نا دائی بزے وہ سایہ اصلی ہو او منفی 6 میٹر لخت 901 ایک کئی او کنی سے پتہ نہیں تو سایہ اصلی برابر شو 10 بی منفی ڈی گنا دا سا قاعدہ شو اس دا قیامت دورہ سے پورے سایہ اصلی معلوم ہو 10 بی منفی دے ځان سره د شی ولیکا سایہ اصلی 10 بی منفی ڈی بس دا قاعدہ شو دې څه پوه شوې دې طریقې پوه شوې چې دا قاعده دې څنګه جوړه کړې دغه چې مې ورته وي دغه اثبات د دې قاعدې دا قاعده چې دې جوړه کړې نه موجوده شوې ده ثابته شوې ده نو په دې طریقه ثبوت حصول وجود کون ټول یو شی وجود است ثبوت است حصول است نو دا په دې طریقه باندې څه شوی دا جوړه شوی دا د سایه اصلي زموږ سره قاعده شو بس په دې څه پوه شوې اوس راشه اوس به زاویه عصر معلومه نو زاویه عصر بیا د نننۍ ورځ یا د سبانۍ د ورځنۍ ورځ نه معلومه د زاویه عصر د معلومولو دپاره قاعده جوړو څه جوړو قاعده ورته نو هغه قاعده چې بیا د 1 جنوري نه د 30 31 دسمبر پورې چې کله به ته بیا معلومې نو څه کوو به معلوم ٹھیک ده اوس دا قاعده شو نو 10 بی کې عرض البلد لیکه د خپل علاقې او په ډي کې میلو شمس لیکه ادا غیر منفي کو 10 روبا سے چې جواب راځي دا بسایس ٹھیک شو و د زاویه عصر د پاره به هم سګو قاعده جوړ دا غیر لپاره قاعده دي جوړه کړي ګوره ښه دا خو چې دا نور کله
په دې ځای باندې دی رڼاګانې ورکوي که نه نو سایه اصلي زمونږ سره دا ده نو دا زمونږ سره معلومه شوه چې 10 بی منفي ډي دا شو که نه پر ځای په ځای دا خو مازدیګر ټایم کې خو د انور استاذ خو کته کېږي که نه خو په رولو ډوبېږي که نه خو د دې ځای نه را روان شوی دی دې ځای چې راورسېد مثال نصف النهار شو اوس په کته راځي غروب به کېږي که نه دی د دې ځای نه چېرته راغی دې ځای نه راغی پوه شوې مثال په توګه دې ځای نیسي نو اوس په دې ځای چې و نو هغه سوری خو دلته و په دې ځای چې دی نو هغه سوری به څه شي ربوب وڅي که نه داسې به رڼاګانې ورکوي که نه پوه شوې نو راشه اوس زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د سایه اصلي سره دا سیس تاسو میټر غوټه کړی دی یو او سایه اصلي چې ده نو هغه 10 بی منفي ډي ده نو د دې سره چې 2 مثله دا راولي یعنی 2 ورسره څه کې جمع کړي نو د مازدیګر وخت به شروع شي او صاحبین وی یا شوافی حنابله وی چې 100 مثله ورسره جمع کړي یو مثل مثال ته د 2 مثلو دپاره قاعده جوړی د دې سره چې 2 جمع کې جو بیا به ترې سره دا به زموږ سره څه شي حاصل شي پوه شوې خو دلته اوس وګوره دا خو ستا سره دا اف چې وه دا خو بی منفي ډي وه که نه خو بی منفي ډي خو د دې په حساب باندې نو چې دلته اوس دا خو زاویه دلته غټه شوه که نه اوس دا ټوله زاویه معلومول دا خو بیا نامعلومه شو دا څه شوه نامعلومه شو نو سوری خو به تا ته پیمایش معلوم شي چې د 1 میټر لښتې 1 میټر 2 میټره 3 میټره دومره سوری خو زاویه خو به نامعلومه شوه زاویه د څه شوه ځکه دا زاویه چې وه نو دا بی منفي ډي وه خو دا خو اوس مونږ ته نامعلومه ده که نه نو په دې مثلث کې دا شی مونږ ته معلوم دی چې دا څو درجې دی دا زاویه دا معلوم دی چې دا مونږ سوری مقرر کړی او دا معلوم دی چې دا 10 بی منفي ډي جمع خو دا زاویه خو نامعلومه ده که نه درې شیزونه خو به هر حال معلوم دي که نه نو درې چې معلوم وي نو بیا په نسبتونو سره دغه نامعلوم معلومیږي که نه نو دغه نامعلوم زاویه به معلوم چې دا مو معلومه کړه نو پته به ولګي چې دقه د عصر زاویه ده دغه د څه زاویه ده د عصر پوه شوې دقه هم ته په 10 باندې واخله نو څه یې واخله په 10 داسې دا نور کړه ځان سره که نه داسې راشي داسې دا 10 تیټا برابر متقابله بٹا متصله 10 تیٹا برابر متقابله ایسا شے دے دا ده کنه 10 پی منفی ڈی جمع دا جمع دو کو دلتا ونه لگیے کنا یو شے دے ہاں 2 جمع 3 ہو یا 3 جمع 2 کسے فرقی اس پر ہوگی پدې کې څه پوښ وای وز دلته وګوره موږ زاویه معلوم وګنا ام تیټا سره موږ څه کار نشته تیټا سره کار دی دا زاویه اثر ده تاسو چې نه زاویه اثر نو دې نه بل 10 اخوالو 10 به دې سګو دا به دې اخو چې دې اړه د شي ته وایي تیټا دې بځای راوړه کوشش دا برابر ده او اصل کې دا تیټا چې دا زاویه عصر پدې کې کوشش نو د دې نه چې
ما راته ویلي وو ساین کاز 10 دا چې د مساوي نه یو خوا یي بل خوا یې نو څه به دې جوړېږي انورس به دې جوړېږي ساین انورس کاز انورس 10 انورس نو دا ټیټه مو پاتې کړه دا 10 مو دې اخوا څه کو دا مو دې نو دی نه اخوا څه شی جوړ شو 10 انورس وشوله اوس داسې وکړه هغه باقي خو هلته ډېر شي څیزونه وو که نه هغه ټول په یو بریکټ کې راجمع 2 جمع 10 بی منفي ډي یا که دا ځان په بریکټ کې چې دی ځان له عمل وکړي پوه پې نه شوې پوه شوې پې نو دا زمونږ سره د زاویې عصر دپاره څه جوړ شوه قاعده بعض و د زاویې عصر زاویې عصر نو قاعده یې دا شوه 10 انورس 2 جمع 10 بی منفي डी بیا بس غټ بند کړ بس 10 طرف سره قاعده شو تاسو شو قاعده شو په دې کې څه پوښ اوس د څه وکړه دا موږ 1 اپریل معلومه وګنا دار سره په دې کې ولګوا زاویه عصر د 1 اپریل څخه ده 10 انورس ब्रिकेट शोरो 2 जमा 10 20 अशेरे 34.51 منفی डी 4.695 یو ब्रिकेट बंद بیا بل بند دا اوس معلوم کړو ټوټل په یو ځای په کیلکولیټر کې لیکل شي او دقه یو شي ګوره داسې وایي وایي ته ماته 10 انورس لیکي نو څنګه به لیکي شیفټ 10 بیا پسې بریکټ بیا پسې 2 جمع ساده 10 دی که نه 10 بیا پسې بریکټ بل بیا 34.51 منفی 4.695 یو بریکټ بند بیا پسې بلوم بند دوباره بیا اوس مساوي بټن باندې بند کېده د دې نه دا روبوت 68.7 چې د زاویه عصر شو د 1 اپریل څه شو زاویه عصر وشو به د ماسخوتن د فجر صادق او د عشاء لپاره 108 وا د طلوع غروب لپاره 90.833 وا او د عصر لپاره په 1 اپریل سي 68.7 دا زاویه دي ټول معلومه کړی کنه وګوره د اصلي لپاره هم قاعده دي جوړه شو چې 10 بی منفي डी او د زاویه عصر لپاره هم دا قاعده جوړه شو په دې کې څه پوه شوئ که ته وایې چې زه د صاحبینو په قول باندې هغه وقت د عصر معلوموم نو زاویه عصر د مثل اول به بیا ګوري که نه تو پای کې بل څه فرق نشته د دې دو بځای 1 کا دو بځای څه کا 1 ټول شی دقه دی دقه قاعده شو څه شو دا قاعده شو سره او په دې کې د دو بځای باندې څه ولګوا 1 نو هغه به د صاحبینو مسلک شي او که دو ولګي نو دا به د امام صاحب یو ته عصر حنفي وي یو ته عصر شافعي داسې ورته یو ته عصر اول عصر ثاني یاره که په دې انسان نه خلاصېږي پوه شوې پې څه زاویې مکمل شوې که نه ټیک ده
په دې کې چې کله میل الشمس منفي وي نو دلته به بیا خیال کوئ دا خو بي منفي ډي که نه نو هلته میل الشمس خو چې د 21 مارچ نه په ښکته باندې ځي لکه نن سبا چې دی نو لکه د 21 د څو نه منفي شروع شوي د ستمبر نه پوه شوې د ستمبر نه دی په قدر روان شوي که نه اکتوبر نومبر دسمبر خط جدي له راورسي او بیا جنوري فروری مارچ بیا خط استواله دا شپږ میاشتې میل الشمس منفي وي او بیا باقي شپږ میاشتې څه وي مثبت درې میاشتې ډېرېږي درې میاشتې کمیږي چې منفي طرف ته درې میاشتې ډېرېږي درې میاشتې نو چې کله میل الشمس منفي و دلته به بیا خیال کوئ دا منفي چې په کیلکولیټر کې لګوئ نو ډبل څو بیرې به وخی بس دې بیا وروستو بیا حافظ دی د ټولو څیزونو هغه په خپله دی بیا عمل کوي خو ته به هغه منفي څه وکړي لکه میل الشمس نن چې دی نو منفي 7 څو دی منفي 7.90 نو میل خو منفي دی که نه نو بي منفي 7 نو ګوره بي څه دی 34.515 منفي 7.96 سورې 93 میں هغه چې کله میل منفي و نو هغه منفي و په کیلکولیټر کې څو ځله ووایي بس جواب به صحیح راځي په دې کې څه پوه شوې زاویې معلومې شوې اوس وقت نصف النهار به د ټولو نه مخکې معلوم کوم وخت به مخکې معلومې وقت نصف النهار ٹھیک شوله دې کتاب ته لږ ګوره بیا نصف النهار نه راځو سایہ اصلی معلوم کرنے کا گورا زاویہ عصر کا نماز عصر کا زاویہ اول بدا معلوم ہے نماز عصر کے لیے زاویہ کیا لیا جائے گا اس سے پہلے آپ سایہ اصلی معلوم کرنے کا طریقہ ذہن نشین کر لیں پھر آگے کی بات سمجھ میں آئے گی وہ سایہ اصلی معلوم کرنے کا طریقہ جب سورج اپنے مدار پر حرکت کرتا ہوا ہمارے خط طول پر پہنچتا ہے اس وقت ہمارا جو سایہ ہوگا اس کو سایہ اصلی یا فیعوز زوال کہا جائے یہ سایرہ دائرہ ہندیہ بنا کر بھی کیا جا سکتا ہے دا پہ دائرہ ہندیہ ہم تو معلوم ہو لیشی ٹھیک شو نا بل یہ سایرہ دائرہ ہندیہ بنا کر بھی معلوم کیا جا سکتا ہے مگر وہ عمل طویل اور مشقت طلب ہے اس لیے اگر آپ کو اپنے مقام کا عرض البلد اور اس دن کا میل شمس معلوم ہے تو سایہ اصلی معلوم کرنا انتہائی آسان ہے لیکن ہم اوپر ایک ٹائم کی معلوم اکڑا دے گا نا حتیٰ کہ اس میں نہ لکڑی گاڑنے کی ضرورت ہے لڑکی نہ لکڑی ہاں لڑکی نہ کسی انتظار کی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عرض البلد سے میل شمس منفی کر لیں جو جواب آئے اس کا 10 نکال لیں اور اس کو 100 سے ضرب دیں 100 کے اوپر ضرب ورکے سینٹی میٹر ہوتے ہیں کہ ملی میٹر ہوتا ہے بدے بھی آپ 1000 کے کوئی چاڑو بدلوں میں سینٹی میٹر ہوتا ہے بلکہ میٹروں کی کار کو جو بیاڑ 100 کے والا ضرب وہ سینٹی میٹر ہوتا ہے بدلے جو بیاڑ والا ضرب ورکا تو آپ کے سامنے آنے والی رقم اس دن 1 میٹر لکڑی کا سینٹی میٹروں میں سایہ ہے پوچھو بے مثلا 10 جنوری کو کراچی میں کسی 1 میٹر لمبی چیز کا سایہ اصلی کیا ہوگا اس کو معلوم کرنے کا طریقہ ہے سایہ اصلی کو ایس فرض کر کے ایس برابر ہے 10 بی منفی ٹھیک شو نا دائزے کی بریکٹ لگولا نہ لگول دوارو کسی فرق کله پکې بیا یې څه ولګي من بي منفي او هغه میل منفي ول بیا سره دای سره پرې کړ جدا ول کوو دې نه لګوم څه پته پروا نه دي ښا نو دا برابر شو 10 بي د کراچۍ عرض البلد چې دی 25 او 10 جنوري باندې میل شمس منفي 22 وي سوي منفي 22.1 نو 10 25 منفي 22.1 10 25 جمع منفی سره ضرب وخورل سره جوړ شي جمع شي کنه د دې کوم د عمل کې د خبره هغه منفی جمع نو 47.1
1 دا ورته راشي 10 निकालने से چې 10 دی ولا بیا کله رويستا نو 1.07 چې 1 یعنی د 1 میټر لختې سایه اصلي به په 10 جنوري 1 میټر او 0.07 سینټي میټر ٹھیک شو یعنی 1.07 چې 1 یعنی 10 जनवरी को कराची में निस्फ नहार के वक्त 1 मीटर लकड़ी का साया 1.07 1 मीटर होगा। अगर इसको आप सेंटीमीटर बनाना चाहें तो 100 से ज़रब दे दे, 100 से ज़रब देने से साया असली 107.1 सेंटीमीटर पदी की सब पूछ गोए कि अगर आपके कैलकुलेटर में बी और डी की कीमत महफूज है तो आप सिर्फ दर्जे झेल कुलिया इस तरह लिख ले तो जवाब आ जाएगा। यो किसे की बला होगा हाँ कि बी और डी तो बड़े कैलकुलेटर के महफूज किए पदे कैलकुलेटर के अल्लाह ताला फोल्डर ही पैदा करी चीज़ों ने महफूज कौन मोबाइल की सड़े पे यो फोल्डर की यो शे की बल्कि बल का ना पदी की फोल्डर हाँ अगर फोल्डर ही जी अगर पे अगर निकली ए लांदी भी निकली क्या ना बी सी डी ई एफ एक्स वाई एम तो मुख्तलिफ दी ना पदी की द महफूज कौन तरीका सदा इतना अगम दे जिक्र की वही दी पकी का नहीं दी वही हाँ ठीक शो ना तो दी की द महफूज कौन तरीका ज़्यादा जितना कम शे महफूज के ना दसी हो जाएगा। पदी की जितने जैसे उसी महफूज कब जब बिया दुनिया पर पड़ी उगदी अशारिया होता है ना ली कमा बस सिर्फ अगर फोल्डर वो हम जाके फोल्डर के अंदर जैसे ये वो वक्त लेते हैं तो वो ही तो दे महफूज थोड़ा तरीका दादा पदी बी के आरजुल बलद महफूज का तो बी किसे का दसे चारजुल बलद 700 दे 34.51 तदी वो हो दिल दबरा दा शिफ्ट बटन हुआ वो हो दिल दबल यो बटन दे RCL पे लिखले कदे भी लिखले STO दा RCL बटन हुआ वो हो दा उस तो कम फोल्डर की जमा के बी की नो दा बी जी पे कम दे दा हुआ ना गलते इशारा हो तुम रहा लगा ना तीर निशान वर्कड़े जी यानी दा ताजिस 34.5 वर्कड़ी दा पदी बी की महफूज शो बाज वजदी ने वूजा लाड़ तो उस गोरे जी जमा पदी बी की वाकई दा चीज महफूज शवे दे करना चिक्के नो दसे वो करना ते बुल बटन दे अल्फा से बरा अल्फा हुआ और बियादा कबी हुआ तो मसावी रागे तो जो सकार के तुम 34.5 मन लिखा कैलकुलेटर की अल्फा बी बस अकबर दरू बस बी लिखा जो बी लिखी नो मखी बते सवाए अल्फा बी बी अगर टूल इनसे जरी से तापती क्यों नहीं देनी टोले वगैरह पोशो भी उस दल तबल राशा अब मेलो शम्स ननने मेलो शम्स शेरे ननने गोरा दा महफूज का बड़ी की गोरा -7.90 दादी बोली को शिफ्ट बिया बसे बल कमी हो RCL पोशो उस डी फोल्डर के देगा ना डी हुआ बस ना महफूज आकता ए अल्फा बी हुआ तो अल्फा बी नो आगे 34.5 महफूज से हो रहा है ना उस अल्फा डी मसावी नो मन भी 7.90 चेदा वगैरह रहेगा ना दा महफूज दा जो उस ता बिल शेना दे महफूज करने दा बगीगी कदा कैलकुलेटर ता बंद को बिया दे रवागस तो बिया जी वो कहता नहीं कुछ बिया दा बिल शे बोले जो बिया दा लाड़ शे बोलो कि बिया महफूज तो ये किसे पूछ
نو کوتای محفوظ کینه ډایرک هغه ټول 34.5 منفي صدا ټول لیکي جملې کستا خو خلا او کنه وای چې محفوظ کړي مې دي جو راشه صرف بي وخا او صرف ډي وا الفا بي الفا ډي دا وسیزونه په خپل وخت راځي اسانه دي پاره دي ها نور لازمي شي نه حاجی په دې قصه پوه شوي ټولو بیا هغه نماز عصر کا زاویه معلوم بیا د دې قاعده هغه اثبات کړي دي ها دې قاعده څه کړي دي اثبات کړي دي